السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما عزتمندو، اکثر داسې ملګري تپوس کوي وي د نظر بد څه علامات دي. د نظر بد علامات خو ډېر زیات دي، خو یو څو به تاسو زه وښایم چې دا د نظر بد علامات دي. دې کې وړومبی چې کوم د نظر بد علامات دي هغه پکې ټولو کې پیله چې انسان باندې نظر بد ولګي، لکه مطلب انسان د نظر شي خلک وي دا کس ډېر تیز سترګې یا دا خلک د نظر لګي دغه کېږي. نظر بد هغه ته وایي چې په انسان د نظر شي، انسان باندې نظر بد د چا ولګي او انسان د نظر شي ته نظر بد وایي. د نظر بد یو علامت دا ده چې کله انسان د نظر شي د بدن کې سستی پیدا شي، ډېره زیاته سستی پیدا شي، د بدن بالکل سست شي او بدن کې کم طاقت او چستوالی وي هغه تی ختم شي. د نظر بد دویم علامت دا دی چې د بدن کې به تبه راځي او تبه به د مازدیګر او تر ماښام ترمنځ داسې تبه به راشي چې د بدن نه بالکل بېدمه شي او تبه به راشي دی به ته ځان نه سیر ته وشي بس پروزمه. بل د نظر بد علامات دا دی چې کله انسان د نظر شي او د پته نه لګي چې دا نظر بد دی که بیماري ده. د نظر بد بل علامت دا چې د انسان به دا ځینه خوږېږي، دا ځینه چې کوم دي دا به ډېر دردونه کوي، دا ځینه او د خپو دا بچي چې کوم دي د خپو دا ګوډو نه ښکته کوم ځایونه دي دا هډوکي او دا بچي دا ډېر زیات خوږېږي. خو چې کله دی د شپې بسترې ته ورشي او سملي په دغه ټایم کې د انسان ډېر زیات د خپې دردونه کوي. بل نظر بد سره دا هم د یو علامت وي چې کله انسان د نظر شي په د بدن کې نظر ولګي، په د باندې نظر ولګي نو د بدن ټول هغه د شپې خوږېږي او دردونه کوي، ټول بدن یې خوږېږي او د هغه مختلف سوچونه دته راځي. د شپې چې کله دی وده کېږي یو خو بدن دردونه ورسره کوي او بل د ټول بدن هغه دردونو سره سره دته مختلف سوچونه راځي، دته وهم بیماري ولګي، اکثر دی نه وهم بیماري لګي. ډاکټران دې ته ډپریشن مسله وایي، بعضې خلک هم ډپریشن مسله ده، مطلب په دماغ مې بوج دی او بس دماغ مې ګنګس دي بند دي، نو دا ټول د نظر بد علامات دي. کله کله د انسان نظر بد په وجه باندې کوم انسان هغه معده خراب وي، د معدې په وجه باندې ته داسې سوچونه راځي چې د بالکل هغې نه ګډوډي غلط خیالات ورته راځي، غلط سوچونه راځي، دا تر دې پورې دا وهم ورته ولګي چې زه اوس مړ کېږم شاته را پسې فوکس لګیا ما هغه اولي ما پسې لګیا دی. انسان ته دغه سوچونه هم په دغه سره لګي. نو دغه ختمولو دپاره مجرب وظیفه سره شیر کول غواړم. د قرآن مجید آیات دی د سورت قلم اخري 2 آیاتونه دي، خو دې نه مخکې زما ملګرو دا ویډیو چې کوم ملګري م ګوري مخکې ملګرو سره شیر کوي چې دا ویډیو کوم قسم ګوري نو مخکې ملګرو سره شیر کوي، څه پته لګي دا علامات کوم انسان کې د نظر بد وي دا غریب په ډاکټرانو باندې ګرځي، کله اکسرې نه کوي، کله یو شی کوي، کله بل شی کوي، کله ټیسټونه کوي او د خپل ځان پته نه لګي چې ما باندې جادو ده که ما باندې څه شی ده او که ما باندې بیماري ده. انسان ته دا پته بیا نه لګي، خو هغه غریب بیا خپلې پیسې ضایع کوي. نو الله تعالی زمونږ په دې ورکوټې غونته عمل مونږ مخکې شیر کو، ورکوټې غونته عمل دا چې مونږ دا شیر کو او هغه مخکې ملګري دا وظیفه وکړي او دې سره الله تعالی دغه انسان ته شفا ورکړي، نو الله تعالی پرې مونږ له هم اجر راکړي او دا انسان به دغه بیمارۍ نه هم په امن کې شي. نو زما عزتمندو وظیفه دا ده چې د سورت قلم اخري 2 آیاتونه دا 9 پیره ویل دي، 9 پیره 3 پیره مخکې ورسو درود شریف ویل دي، 9 پیره د آیات ویل دي. دا ورځ کې 3 ټیمه کې انسان ځان باندې دم کړي که په خپل نشي دمولی بل قسم پې دمولی شي، دا دې په ځان دم کې د اوبه دي په خپل هم څکي او دې نه د اوبه لګي شانتې راخلي صفا ځای کې دې کښېني او دې نه د اوبه راواخلي مخ ته پې ووینځي او دغه رنګ د سنګولو پر لاسونه وینځي او دغه اوبه دې څکي. انشاءالله العزیز لږ ټایم کې یا ورځ 2 کې د بدن بالکل هغه نارمل شي او بدن به سپک شي ورسره او دا نظر بد مسله به ختم شي. خو کله لګاتار 3 ورځې دا عمل وکړو نو بالکل به ټیک ټاک شي. همدغه رنګې دا وظیفه بله هم ویډیو کې به جوړوم انشاءالله چې د ماشومانو ته نظر بد ولګي د هغې څه علامت وي، هغې څه کوي، هغې دې سره په هغې باندې کم کیفیت راځي ماشومانو سره انشاءالله ورته بیا شیر کوم او وظیفه ویډیو بیا جوړوم بیا شیر کوم سره انشاءالله. دا ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کړي. الله تعالی زموږ ستاسو نه حامي او ناصر شي، الله تعالی زموږ ستاسو حامي او ناصر وګرځي، الله تعالی زموږ د هر قسمه مصیبتونو او پریشانونو وساتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.